د وهم او د وسوسو بیماره زما خبره په غور سره واوره او د وهم او د وسوسو د وجې نه د طلاق په مسله کې سخت مبتلا شوي وروره زما په دې خبره په وضاحت سره ځان پوهه کا. ګوره ته بعضې وخت په خوله باندې یو خبره کې او ناګهانه د زړه ته د طلاق وسوسه را پریوځي او هغې نه ته بیا یو ټینشن او یو مصیبت جوړ کړي چې هغه تا تنګۍ او په عذابۍ دی او ته وایې چې هسې نه دې ښځې له مې طلاق ورکړی او زه چېرته په ګناه او په حرامو کې مبتلا نیم او بیا چې هغه مسله موږ ته بیانې او زموږ نه تپوس کې نو بیا تپوس داسې کې چې پلانۍ خبره مې په خوله کوله او په زړه کې مې نیت د طلاق راغی. نو ای بیماره ته په دې خبره ځان پوهه کړه چې نیت او وسوسه کې ته فرق نشي کولی. نیت بیل شیز دی، وسوسه بیل شیز دی. نیت د زړه قصد او ارادې ته وایي چې په زړه کې تا دا قصد وکړو، دا د اراده وکړله، دا د نیت وکړو چې زه ښځې له طلاق ورکوم. صحیح شوله. او بیا د په خوله داسې الفاظ ویل چې یا د صریحي الفاظ د طلاق ویلې او ښځې ته د نسبت وکړو یا د کنایي الفاظ ویلې. کنایي الفاظ دې ته وایي چې د هغې نه د طلاق مطلب اخلي اخیستی شي او که بل څه مطلب ته اخلي نو هغه هم ته اخیستی شي. دغه کنایي الفاظ ته ویلې او په زړه کې د قصد دا کړی دی، اراده دې دا کړی ده په خپل هوش او حواس سره ښه ټیک ټاک چې زه ښځې له طلاق ورکوم او بیا د دا کنایي الفاظ ویلی دی او نیت تیر طلاق دی، نو بالکل په دې سره به طلاق راځي. خو دا د وهم او د وسوسو بیمار ته چې کومه مسله جوړه ده نو دا وسوسه ده جی، دا غیر ارادي طور د زړه ته چې را پریوځي دا وسوسه ده، دې ته نیت نه وایي. خو دلته دی د وهم او د وسوسو بیمار دی نو دی د دې نه نیت جوړ کی. نو دغه شان که زه تا نه تپوس وکړم ای بیماره چې ته ښځې له طلاق ورکې نو ته قسمونه خورې چې زه ښځې له طلاق نه ورکوم. ته وایې خدای دې نه کړي چې زه به ښځې له طلاق ورکم، زما خو د ښځې سره کور سم دی، زما خو د ښځې سره معامله سمه ده، ښه مې ورسره مینه ده، د هغې زما سره مینه ده، که ما له څو کروڑونه روپۍ راکوي زه ښځه نه طلاقوم. نو څنګه ته دې ته بې نیت وې؟ ته دې ته بې نیت مه وایه، دا خبره ستا غلطه ده. نیت خو قصد او ارادې ته وایي چې یو سړی وایي چې او زه دا کار کوم، نو ته خو یې نه کوې نو بیا ورته نیت څنګه وې؟ نو دا وسوسه ده، دا غیر ارادي طور راځي او دلته ته بیماري، ته معذوري. د معذور د پاره چې دا تا ته د وهم او د وسوسو بیماری ده، د طلاق په مسله کې نرمي ده، د طلاق په مسله کې گنجایش دی. دلته ته بیماری. مثال په تور یو سړی دی هغه ته د قطرو بیماری د تشو امتیازو د قطرو بیماری نشته او د تر تشو امتیازو قطره رااله، نو په دې سره د اودس مات شو، دوباره به اودس کوي. که په منځ ولاړ دی اودس مات شو منځ خراب شو. صحیح شو لکه نه؟ او یو کس ته د قطرو بیماری ده چې دته د تشو امتیازو قطري زر زر راځي، دته دومره موقع نه ملاویږي چې دی پکې اودس وکړي او دغه وخت 4 رکعاته فرض منځ وکړي، یعنی دونه وخت کې دوباره دا قطره راځي. صحیح شو. نو دلته د شریعت حکم بدل دی او په د شریعت په حکم کې نرمي راغلی ده او نرمي موږ نه ده راوستې، دا شریعت په خپله راوستې ده. ځکه نرمي راغله که چېرته نرمي نه راځي او دته دا وویلی شي چې ستا به په هرې قطرو راتلو سره اودس ماتېږي، نو دا غریب به بیا په غسلخانه کې ناست یا به د اودسونو په ځای کې ناست او د هغه ځینه به راپاسي نه، ځکه چې چارندم نیمې ته رسئ نو قطره به راځي، نو بیا د سره کوي چې چارندم ختمۍ قطره به راځي، نو بیا د سره کوي، او چې چارندم وکړي ایله پاسي نو قطره راځي، بیا د سره کوي، چې هلته مانځه ته نیت تړي او قطره بیا راله نو بیا د سره کوي. صحیح شوله که نه؟ نو دلته شریعت حکم بدل شوی او نرمي پکې راغلی ده چې ستا به په قطرو راتلو سره اودس نه ماتېږي. چې ستا قطري راځي او ته معذوري نو دلته به ستا اودس په دې باندې نه ماتېږي که د بلې وجې نه د اودس مات نه شو. د دې دپاره ته چې کپړې بچ کول غواړې انډرویر استعمالوه، جانګې استعمالوه، په هغې کې ټیشو پیپر مخې تک ده، کپړک ده، چې بل اودس کې ځان وچوه بیا ټیشو پیپر ده، جانګې انډرویر به هم بچي، کپړې به هم بچي او تا ته به پته لګي چې زما څومره اندازه او څومره مقدار کې قطرې راځي. صحیح شوله که نه؟ نو دغه د قطرو بیمار ته وایي چې هر مونځ ته تازه تازه اودس کوه. په دغه اودس که د بلې وجې مات نه شو، که د بلې وجې مات نه شو نو په قطرو راتلو سره به نه ماتېږي. په دغه یو اودس ته په دغه ټیم کې جنازه، تلاوت، منځونه، نوافل هر څه ته کولی شي، خو چې د دې منځ ټیم ختم شو نو دا اودس به ستا ختمي، بل منځ ته به ته تازه بیا څه کېږي بیا به اودس کې. نو دغه شان د وهم او د وسوسو بیمار ته د شریعت په حکم کې نرمي ده، که غیر اختیاري طور غیر ارادي طور بعضې وخت دی د ځان سره هم خبرې کوي، وسوسه را پرېوځي، ژبه یې کلکه په غاښونو کې نیولي، کلکه یې دا خوله بنده کړي، چېرته مې دا الفاظ د خولې نه ونه وځي او چې لږ یې ژبه ورپېږي بس وایي دغه دی ښځه طلاقه شوه. نه که داسې غیر اختیاري او غیر ارادي طور دا د طلاق الفاظ د وهم او د وسوسو بیمار په خوله هم راله نو په دې سره هم د ده ښځه نه طلاقېږي. نو مهرباني وکړئ د طلاق د وهم او د وسوسو بیمار پکې منشن کوي، هغوی ته دا مسایل ورسوئ، هغوی په دې خبر کوي او چې کوم په دې ټینشن کې مبتلا دي نو نه په تاسو ښځې طلاقېږي نه تاسو ګناهګار یې، بلکې دا یو بیماری ده او د الله نه سوال کوئ او صبر پې کوئ، الله به اجر درکوي او ښه ښایسته خپله زندګي تېروئ او ټینشن او وهم ختم کوئ، نه مو ښځې طلاقې دي او نه ګناهګار یې. وصلی الله علی النبی الامین. د اختر په ورځ د مړي کور ته د تعزیت او د دعا دپاره ورتلل چې هلکه راځئ دغه پلاني پلار وفات دی او دی لومبنی اختر دی چې تعزیت له ورشو. صحیح شوله؟ یا د اختر په ورځ باندې
قبرستان ته تلل، پلار دی وفات دی، مور دی وفات او د هغوی قبرونو له ورتلل او هغوی ته دعا کول، دا دوه عملونه د اختر په ورځ خاص کر په پښتنو کې پاخه رواجونه دي. راځئ چې شرعي نقطې نظر سره په دې باندې رڼا واچو چې دا عملونه موږ کوو نو آیا دا موږ ګناه ګټو او که دا موږ ثواب ګټو. اول خبره خدا ده چې چا کره مړی شوی دی او لومبی اختر پرې راغی او ته د هغه تعزیت له د اختر په ورځ ورځي، نو دا رضان سره یاد ساته چې دا ګناه ده، شرعي طور دا ناروا او جایز دي. هلته د مړي کور والم داسې ماحول جوړ کړي چې کټونه واچي چې اوس به خلک راځي او دلته دا خلک هم د دې دپاره ورځي چې موږ د ده سره کینو، یو ځل بیا د ده سره دا غمرازي وکړو، چونکې اختر دی دی به خپی. نو که اختر دی او د مړي کور واله خپی که نه، نو دا خفګان باندې دی الله رانیسي نه. که زړه خفه دی او سترګې اوښکې تویوي نو په دې الله رانیسي نه. خو د اختر په ورځ هم دله د غم ماحول جوړول، د غم فضا جوړول، خرابې خیرنې کپړې اچول، کمزوري بیکاره پیزار اچول چې خلکو ته دا شو کی چې زما خو میاشت نیمه مخکې پلار وفاتو یا دې تیر کال کې مې پلار وفاتو چې دا لومبی اختر په ما راغی، نو په ما نن د غم ورځ ده او په ما نن د خوشحالۍ ورځ نه ده. نو شریعت کله هم د دې اجازت نه ورکوي، دا د دې مړي کور واله دپاره هم ګناه ده. او دا کم خلک چې ورځي او دا رواج یې جوړ کړی او دا رواج ورځ ته ورځه پخی، نو دا ځان سره یاد ساته چې دغه خلکو په دې ګناه کې حصه ده. او داسې عملونه او داسې رواجونه د نسل نه نسل ته پاتې کېږي چې مشران ځي ورپسې کشران راځي. نو که مشرانو او نوجوانانو چېرته دا عمل پرې نه خوستو او د اختر په ورځ د مړي کور ته تلل او تعزیت جوړول او د غم او د خفګان بیا یوه فضا جوړول او د هغه سترګو نه اوښکې راځي او ته یې ځان ته رانږدې کې چې زه خیر دی او بس داسې خبره نه ده، هغه دې سره د هغه نور هم جړا سیوا کېږي. دا ماحول جوړول شریعت کې جایز نه دي، دا ګناه ده. او یا د مړي کور په دغه ورځ باندې چې کوم دی د غم او د خفګان یوه فضا جوړوي چې په ما نن د خوشحالۍ ورځ نه ده بلکې په ما نن غټه د غم ورځ ده، نو شریعت ته دې اجازت نه ورکوي. نور که زړه خفه دی او سترګې اوښکې تویوي بې اختیاره، نو په دغې باندې څه نیوله نشته. خو دا ماحول جوړول هیڅکله صحیح نه دی او نه شریعت ته دې اجازت ورکوي. بله مسله دا وکړه چې د اختر په ورځ قبرستان ته تلل بعضې خلک ډېر ضروري کار ګڼي. نو دا ځان سره یاد ساته که څوک د دې وجې لاړ شي داسې ناګڼلې تګ وکړي، د دې دپاره باقاعده پروګرام جوړول، هلکه ځو به قبرستان ته، هلکه ګاډي روباسئ ځئ چې ځو قبرستان ته او مقبرې ته لاړ شو، د مور او پلار هغه قبر ته لاړ شو، مبارکۍ له لاړ شو، دعا له لاړ شو. باقاعده دا انتظام او دا پروګرام جوړول دا جایز نه دي. دې عمل ته چې خلک ګوري نو دا عمل به څوک د اختر د ورځې عیسه وګڼي، دا به څوک د اختر په ورځ خاص عبادت وګڼي، دا به واجب او فرض وګڼي، کم از کم دا به عمل به سنت وګڼي. او د نبی علیه السلام نه چېرته دا ثابت نه دي چې د باقاعده د دې اهتمام کړه چې د اختر په ورځ دا قبرستان ته لاړ شي. ورځ د خوشحالۍ ده او خوشحالي خامخا ډېره وي، نو چېرته غفلت د اخرت نه او د الله نه او د قبر او د اخرت نه رانشي. نو که په دې وجې یو سړی ناګڼلی شان او دا اراده وکړه چې راځه دې مقبرې ته به م ورشم ورغی او هلته دعا وکړله، نو دا څه بده خبره نه ده، بلکې علما وایي چې ښه خبره ده. خو باقاعده داسې ستا د عمل نه معلوم نشي یا زنانه ډلې ډلې مقبرو د قبرستان کې ګرځي او چې کوم دی نو په قبرونو کې او په مقبرو کې دا ګرځي، دا زنانه ډلې ډلې نوی لباس نوې کپړې اچولي او دا ټول قوم په دې دغه باندې چې یاره دا قبرستان ته دا زنانه راغلي نن د اختر ورځ ده، یا دغه اهتمام سره تلل چې شابه هلکه د اختر ورځ ده وګورئ مقبرې ته لا نړم او د پلار او د مور قبر له لا نړم، که دا د دې اختر په ورځ باندې خامخا ضروري ګڼې نو دا تاره د اختر د ورځې یو خاص عمل وګڼه او دا ګناه ده او دې ته به دا نور قوم او نور نسل ګوري نو هغوی به هم به دا کارونه زده کوي. حالان کې شریعت کې د دې اجازت چې څوک یې داسې لازم ګڼي نو بیا شته دی نه. وصلی الله علیه